عن صيغته الأصلية تحقيقا كثلاثة ومثلثة وأخرى وجمع او تقديرا كعمرة. هر کله چې فارغ شو مصنف د اسباب اجمالی او د غیر انصراف نه، نو شروع کړه په اسباب تفصیلی او د غیر انصراف. مخکې اسباب اجمالی د غیر منصرف بیان شو، اوس د دې ځای نه اسباب تفصیلی د غیر منصرف بیانوي. به اسباب اجمالی په دې کې عدل مخکې کو د نورو نه، ځکه چې سببیت د عدل مطلق دی او سببیت د نورو اسبابو مقید دی، او مطلق مقدم وي په مقید باندې، نو عدل مخکې کو په د نورو. سببیت د عدل مطلق دی او سببیت د نورو مقید دی، او مطلق مقدم وي په مقید باندې، نو عدل مخکې کو په د نورو باندې. او به کافی د عدل تعریف کو او د نورو اسباب تعریف ونه کو، ځکه چې د عدل سوا د دې ځای نه په بل ځای کې معرفت نه کیږي. د عدل سوا د دې ځای نه په بل ځای کې معرفت نه کیږي، او د دې نورو اسبابو سببیت په بل ځای کې هم معلوم دی، ځکه د عدل تعریف کو او د دې نورو تعریف ولکو. په خبره پېښ شولې نو پل عدلو عدل سبب د غیر منصرف دی. د دې لنډ تعریف د څه کوي؟ معدولیت د اسم دی، خروج د اسم دی د خپل شکل نه بل شکل ته. عدل څه ته وایي؟ خروج د اسم دی د خپل شکل نه بل شکل ته، چې دا اسم د خپل هيئت او د شکل نه وځي بل هيئت او بل شکل ته، دې ته وایي عدل. لکه عامر فاعل وزن دی، ته د عامرون نه عمره جوړ کې، عمره فعل وزن دی، نو تا چې د عامرون نه عمره جوړه او د فاعلون نه فعل، دې ته وایي عدل. به د په عدل کې درې شرطونه دي. یو شرط دا چې دا اسم چې د خپل شکل نه بل شکل ته راځي، نو دا اسم چې د خپل شکل نه بل شکل ته راځي، یو شرط دا دی چې دا به د قانون صرفي په وجه نه وي، د قانون صرفي په وجه به نه وي. دا یو شرط. دویم شرط دا دی چې دا به مسما په شاذ نه وي. دا اسم چې د خپل شکل نه بل شکل ته ووته، دا وتل به شاذ نه وي، دا وتل به، دا خروج به شاذ نه وي. دریم شرط دا دی چې اصل حروف به باقی. دا اسم چې د خپل شکل نه بل شکل ته ووته، خو اصل حروف به باقی، اصل حروف به باقی. په دې خبره پېښ شولې. شرط اول دا به په غیر د قانوني صرفي نه وي. شرط ثانی دا به دا خروج به شاذ نه وي. شرط ثالث اصل حروف به باقی، تغییر به په ذاته حروفو کې راغلی، اصل حروف به باقی. نو عدل خروج د اسم دی د خپل شکل نه بل شکل ته، سره د بقا د اصل حروفونه او په غیر د قانون صرفي نه، او مسما بنئ په شاذ، سره د بقا د اصل حروفونه او په غیر د قانون صرفي نه، او مسما بنئ په شاذ. د لنډ تعریف شو. لاندې کاپیه ته ګورئ. اوس عدل په لغت کې اعراض ته وایي. اعراض ته عرب وایي عدلت عنه اعرضت عنه. چې کله صله عن راشي، چې صله عن راشي ان رستو په عن ذکري، دا عدل په معنا د اعراض شو. پام کوئ، عدل په معنا د میلان امراضي میلان،
شکل سلا الا راشي اینی رستو ته الا ذکری عدل تو الیه مل تو الیه عدل په معنا د مساوات هم راځي شکل سلای بین ذکر شي د عدل نرستو لفظ د بین راشي عدل تو بین زید و عمرین مساوات می د زید او د عمر په منځ کې وکړو دا درې لغوي معنا شولې عدل په اصطلاح کې څه ته وایي اصطلاح کې عدل څه ته وایي فالعدل خروجه عن صيغته الاصليه پس عدل معدولیت د اسم ده معدولیت د اسم ده عدل معدولیت د اسم ده د شکل اصلی خپل ناشکل اخرى تا پس عدل معدولیت د اسم ده د شکل اصلی خپل ناشکل اخرى تا معدولیت د اسم ده د شکل اصلی خپل ناشکل اخرى تا نو کو د سوي چې مخرجیت د اسم ده پس عدل مخرجیت د اسم ده د شکل اصلی خپل ناشکل اخرى تا مخرجیت د اسم ده د شکل اصلی خپل ناشکل اخرى تا دلتا دا عدل په ما معدولیت کو او خروج مخرجیت شو دا ولی دا د په سوال ده سوال دا دی چې عدل مبتدا ده او خروج خبر ده او خبر حملی په مبتدا او خبر حملی په مبتدا دا چې په یو شی چې سړی په تعبیر کې خطا شي نو په ذوق ښه نه لګي دا ترجمه زما په خولې ښه نه لګېدله مال چې په یو ځای کې خطا شویم په خطا شویم ترجمه داسې وکئ پس معدولیت د اسم مخرجیت د اسم ده د شک معدولیت د اسم پس عدل څنګه مې دوه وخت تعبیر معدولیت د اسم ده پس عدل چې ده پس معدولیت د اسم مخرجیت د اسم ده د شکل اصلی خپل ناشکلی اخرى ته په مات چل شو پس معدولیت د اسم مخرجیت د اسم ده د شکل اصلی خپل ناشکلی اخرى ته پس معدولیت د اسم مخرجیت د اسم ده د شکل اصلی خپل ناشکلی اخرى ته دا معدولیت ولی وو ګټکې استاذه دا ځکه دلته سوال ده عدل مبتدا او خروج خبر ده خبر حملی په مبتدا او دلته حمل نه صحیح کیږي ځکه نه صحیح کیږي چې خروج صفت د لفظ ده او عدل صفت د متکلم ده خروج صفت د لفظ ده او عدل صفت د متکلم ده لازمیږي حمل د متباین په متباین باندې حمل د متباین په متباین باندې دا اعتراض نو جواب دا ده چې دلته عدل مصدر مبني للمفعول ده عدل په معنا د معدول ده عدل مصدر مبني للمفعول ده عدل په معنا د معدول ده عدل په معنا د معدول ده ته شو په پس معدولیت د اسم مخرجیت د اسم ده دا به مخرجیت به ولې ویم به سوال ده چې عدل په معنا د معدول شو نو معدول صيغه د اسم مفعول ده او خروج مصدر ده نو دا خو حمل د صرف وصف په ذات مع الوصف راغی معدول صيغه د اسم مفعول ده اسم مفعول مشتقی ده مرکب ده د حدث او د نسبت او د موصوف نه هغه دلالت کوي په ذات مع الوصف او خروج مصدر ده صرف وصف ده نو دا خو حمل د صرف وصف په ذات مع الوصف راغی دا ناجایز ده د اعتراض ده نو جواب دا ده چې دلته خروجم په معنا د مخرج ده خروجم په معنا د مخرج ده دا مصدر مبني للمفعول شو عدل مصدر مبني للمفعول شو نو حمل د صرف وصف رانه
حمل د مشتقي په مشتقي راغی. او بل اعتراض هم د پښو چې عدل صفت د متکلم دی او په معنا د معدول دی، نو معدول خو معتادی دی او خروج خو لازمی دی، دا خو حمل د لازمی په معتادی راغی. نو جواب وشو دلته خروج مصدر مبني للمفعول دی په معنا د مخرجیت دی، نو پس معدولیت د اسم مخرجیت د اسم دی عن صيغه الاصلیت د شکل اصل خپل نه شکل اخرى ته. دا د اسم ولی وو د اسم چې مخرجیت د اسم دی دا ولی وو، دا د اسم ټکی ولی وو، دا ځکه اعتراض دی چې اسباب د غیر منصرف اوصاف دي او معدول او مخرج خو صفات نه دي، دا خو مشتقات دي، دا خو ذات مع الوصف دي، او اسباب د غیر منصرف د قبیله د اوصاف نه دي. نو چې عدل په معنا د معدول شو نو خو عدل د سبب د غیر منصرف نشو، ځکه اسباب د غیر منصرف د قبیله د اوصاف نه دي او معدول او مخرج خو ذات مع الوصف دی، نو شمیرل د عدل د اسباب د غیر منصرف نه صحیح نشو. نو جواب دا دی چې دلته دا کېدل د اسم دا معدولیت د اسم مخرجیت د اسم دا د اسم دا معنی مصدری ده، اصل کې دغه سبب دی، دغه معنی مصدری ده. ځکه شرجامه وي کون الاسم معدولا کون الاسم مخرجا، کون الاسم معدولا کون الاسم مخرجا، دا کون د دې معنی ده د اسم، نو دا سبب د غیر منصرف دا کون دی او دا صفت دی. نو معدولیت د اسم مخرجت د اسم دی عن صيغه الاصلیت د شکل اصل خپل نه شکل اخرى ته. صيغه په عرب کې عبارت ته د دوه شیونو نه، صيغه په عرب کې عبارت ته د دوه شیونو نه، مبدا او هيئت. ضربه کې یو زواد ربی دي، یو ضربه فعل وزن دی، نو مبدا او هيئت د مجمع ته صيغه وي، خو دلته د صيغې نه مراد صرف هيئت او شکل دی چې اسم به د خپل شکل نه بل شکل ته بدل شي، هيئت او شکل دی. پوه شوئ په خبره؟ اسم به د خپل شکل نه بل شکل ته بدل شي، او د صيغې نه غونډه مبدا او هيئت نه مراد، ځکه چې صيغې نه غونډه مبدا او هيئت مراد شي بیا خو اخراج د کل نشو، اخراج د کل نشو، ټول اسم د ټول اسم نه راووته، نو دا به نه وي. پوه شوې؟ نو معدولیت د اسم مخرجت د اسم ده د شکل اصلي خپل نه شکل اخرى ته. عامر فاعل وزن ده، تا ته عمره جوړ کو، عمره فعل وزن ده، دا اسم د خپل شکل نه چې فاعلون ده راووته بل شکل ته چې فعل ده، بغیر د قانون صرفی نه، سره د بقا د اصل حروفونه او مسما بنوي په شاذ. دا ولی وو شا به ویل چې قاضي ته غیر منصرف ووایا یا مرمن ته غیر منصرف ووایا، ځکه دا فصل کې مرمویون دی، اوس مرمن شو، دا اسم د خپل شکل نه بل شکل ته بدل شو کنه. جواب دا دی چې دغه غیر منصرف نه دی، ځکه چې دارمدار د غیر منصرف به په قانون صرفي نه وي، او دغه خو د قانون صرفي په وجه دا تخفیف شوی ده. دغه قاضي دله چې فصل د قاضیون دی فاعلون دی او قاضي الفاعل وزن دی، شکل بدل شو، نو دا د قانون صرفي په وجه دی، دا د غیر منصرف په وجه نه دی. دا مې ویل چې سره د بقا د اصل حروفونه اصل مبدې نه چې ماده به باقي، یدون او دمون کې عدل نشته. سام بټي به اعتراض کاو چې یدون او دمون ته غیر منصرف اوایا، ځکه دا فصل کې یدون او دمون دي او لام کلمه حذف شوې ده، لہذا غیر منصرف ته اوا ځکه شکل بدل شوی. جواب دې ته من غیر منصرف نه وایو، ځکه نه وایو چې دلته اصل حروف حذف دي، لام خو اصل حرف دی او په عدل کې به زائد حروف حذف شوي، اصل حروف به باقی، او یدون او دمون یدون او دمون دی، لام کلمه حذف شوی ده، نو اصل حروف باقی نه دي.
دریم چې مسما بنئ په شاز لاج بوک درې استازه دلته یو سوال تپه شو دا ستا د شاپیو د فصول اکبري قاعده ده چې کوم اسم چې ثلاثي مجردي او اجوبي لکه قول بیع صوب باب نابون نو دا چې جمع کې په جمع تکسیره نو افعال وزن بیا راځي دا چې جمع کې په جمع تکسیره نو افعال وزن بیا راځي لکه د قول نه اقوال د ناب نه انیاب د صوب نه اصواب دا شوله نو د قوس او د ناب جمع د قانوني صرفي په لحاظ اقواس او انیاب راځي اقواس او انیاب لیکن شاپیا او فصول اکبري وایي چې د قوس جمع او د ناب جمع اقوس او انیوب هم راغلی ده اقوس او انیوب هم راغلی ده نو سام بټي به اعتراض کاو چې اقوس او انیوب ته غیر منصرف اوایا په دې کې عدل معتبر کا دسي اوایا چې دا فصل کې اقواس او انیابو او بیا تینا اقوس او انیوب جوړ شو او اسم د خپل شکل نه بل شکل ته بدل شو نو دی وی جواب دا دی چې دارمدار د غیر منصرف او د عدل با په شذوذ نه او دغه شاذ دی پېښوپې دغه ته سرپیان شاذ وی نو د عدل او د شاذ فرق دی څنګه عدل خدا اسم اول په دې شکلو رستو به دې شکل تراوته او کوم شی چې شاذي هغه د وخت د سره پاغه شکل راغلی هغه د وخت د سره پاغه شاذ شکل راغلی عدل خدا اسم اول په دې شکل او بیا دې شکل تراوته ثانیا او کوم اسم چې شاذي هغه په دې شذوذ شکل باندې اولا او ابتداء نو د قوس او د ناب جمع ابتداء اقواس او انیاب هم راغلی او ابتداء اقوس او انیوب هم راغلی ده نو دا او اقوس او انیوب ابتداء راغلی دي نو دا شاذ دی خو ابتداء راغلی دي او دا هغه شاذ دی چې موافق الاستعمال او مخالف القياس دی قانون قاعده خدا و چې د ثلاثي مجرد اسم چې اجوبي جمع کیږي په جمع تکسیره کې په افعال وزن دا قاعده و او دا جمع شوی په افعول باندې نو دا شاذ شو نو دا موافق الاستعمال او مخالف القياس دا او علم بلاغت استاد د خلول بیگی کم اسم چې موافق المخالف القياس موافق الاستعمالي دا فصیح ده پېښوپې مخل بالفصاحت نه ده لکه ابا یا ابادله ابا استاد چې ده دا فصیح ده غیر فصیح نه ده تحقیقا کا ثلاثه و مثلثه اوس د عدل تقسیم ده هسته